السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته پته ده ټول نه زیات د سټنګ استعمال پاکستان کې دی. دې وجې نه شوګر مسله هم ټول نه زیاته پاکستان کې ده. تېر کال هم مبصر شوی چې پاکستان ټول نه زیات شوګر بیماران پاکستان کې کتل شوي. نو دې وجې نه موږ ګورو چې بوتل کې عام طور باندې څه موجود دي. په سټنګ کې چې عام طور باندې وګورئ نو 90% 90% یعنې 90% پکې اوبه وي. د هغې نه بعد چې کوم دي پکې نور انګریډینټ شیزونه استعمالېږي. دې کې یو څو شیزونه موږ ګورو ضرور څه شي ټول نه پهله زیات چې عام طور بوتلو کې استعمالېږي ویټامین دی. ویټامین کې بي کمپلیکس اکثره چې ارزي غوندې طاقت انرژي سړي له ورکوي. دویم چې ټولو نه زیات چیز استعمالېږي په دې کې هغې ته سټیمولنټ وایي. سټیمولنټ مطلب تاله طاقت انرژي او اکټیو کول دي. نو هغې کې چې دی کیفین او جنکسن استعمالېږي. جنکسن داسې دوایي ده چې ډېرو دوایانو کې استعمالېږي ذهني مسلو دپاره، ډپریشن، سر درد دې دپاره. او کیفین چې کوم دی کیفین ټول نه زیات استعمالات سر درد او چې خوب سړي له ورځي دې دپاره چې استعمال کړي چې خوب کې وتښتي هغې دپاره استعمالېږي. نو د کیفین هم ډېر زیات استعمالات شته دي خو هغه کم وي. لکه انسان یو کپ چای جوس کې کم از کم دی کې 20 15 30 نه ونه تر 60 پورې کیفین ملي ګرام پکې وي. یو سټنګ بوتل کې چې 200 ملي ګرام کیفین دی او 400 نه زیات انسان برداشت نه بار کېږي. نو دا چې خپل حد نه زیات استعمالوي لکه د 400 نه دې مه اړوو. نو یو څو مسلې پکې ډېرې زیاتې کامن دي. لکه ټول نه پیله چې کومه مسله ده ټیکیکارډیا هغې ته وایي هارټ بیټ زیاتېدل، خپل حد نه زیات زړه دړکک تېزېدل، ساه بندېدل، بدن رپېدل لکه ټریمر هغې ته ویل کېږي، ډپریشن لګول، سر درد راوستل او بي پي اوچتول. خاص کر هغه بیماران چې بي پي اوچتېږي نو هارټ اټیک والے چانس هم ورته زیات کېږي. دویم نمبر کې چې کوم دی پرزرویټر هغې ته وایي. پرزرویټر مطلب هغه شی چې محفوظ دپاره د بوتل کې اچولي دا بوتل محفوظ وي له بکټریا وایرس فنجیس او ته ونه لګي هغې ته وایي پرزرویټر. نو پرزرویټر کې مشهور چې کوم استعمالېږي هغې ته سوډیم بنزویټ وایي. سوډیم بنزویټ داسې یو کیمیکل دی اکثرو بوتلو کې استعمالېږي دې دپاره چې دا بوتل خراب نه شي ځکه دې کې هلته ګلوکوز هم موجود وي. نو سوډیم بنزویټ چې کله هیټ په دې باندې ولګي ویټامین سی وسوځی شي نو دې نه یو هارمونه جوړېږي هغې کینسر کاز هم کیدی شي. ډېرو خلکو ته او ډېرو ځایونو کې کتل شوي دا کینسر هم کاز کوي. څلورم نمبر کې چې دی سټریک اسید او سوډیم سټریټ دوه درې قسمه تیزاب دي کمزوري غوندې هغه بوتل کې استعمالېږي دې دپاره وي چې بوتل ښایسته یو ذایقه ورکوي او هضمي سیستم کې کار وکړي. تاسو به اکثر خلکو نه اورېدلي وي چې بوتل کې داسې قسم تیزاب اچوي چې هغې باندې کوم ټوایلټ صفا کېږي. ټوایلټ چې کوم باندې صفا کېږي هغه ایچ سی ایل دی او هغې نه تیز تیزابیت دي. انسان معده کې به موجود وي. انسان معدې دومره تیز تیزاب دي چې یو غاښ انسان راوالي ورولي ورته نو هغه هم هضموي. صحیح ده. خو دغه ډېر کمزوري تیزاب دي کوم چې دا بوتلو کې استعمالېږي سټریک اسید. نمبر ټول نه ضرور شي چې د بوتل هغه شوګر دی. هر بوتل کې به دا موجود وي. پکې انسان ټول نه زیات لیول شوګر چې چیني چې استعمال کړي کومه چیني چې په بوتل کې اچول کېږي هغې ته وایي ایډډ شوګر مطلب جمع شوي چیني. هغه چیني چې انسان ته ضرورت نشته خو بوتل کې اچول شوي. لکه نارمل انسان ته چیني ضرورت دی خو کومه چې قدرتي شیزونو کې موجود وي لکه خوږو کې چې کومه چیني کومو خوږو خوراکونو کې چې چیني موجود وي خوږوالی هغې ته موږ شوګر ویلی شو نیچرل شوګر. کوم چې په بوتلو کې موجود دی هغې ته ایډډ شوګر وایي. دغه هغه چیني ده چې کوم انسان ته سره ضرورت شته دی نه 0% ضرورت. خو که بیا هم استعمالوي یو حده پورې نو 30 نه ونه 25 40 پورې هاي لیول مقدار دی دا چې استعمال کړي. دې نه چې زیاته شوله د 40 نه به بیمارۍ انعکاس کوي. یو بوتل کې 30 40% 35% ګلوکوز موجود دی. لکه یو سټنګ بوتل کې چې دی 30 35 ملي ګرام چیني موجود ده چې ډېره شی کېدی شي هغه انسان کې 20 مسلې جوړولی شي. یو کس ډېره چیني استعمال کوي یو ورځ کې یو یا دوه سټنګ بوتلې وڅښلې نو دلته یو څو مسلو چانس ډېر زیات دی. ګردې فیل کېدل ځکه دا ګلوکوز به ګردې صفا کوي او هلته د ده په بدن کې چیني خپل حد نه زیاته ده. دویم چې دی اوبیسټیز به وزن زیاتېدل. دریم چې دی فیټي لیور یعنې آینه راتلل چربي راتلل په آینه باندې چربي راتلل آینه باندې نو یو څو مسلې ډېرې زیاتې ضروري دا به پکې خامخا کېږي. او وزن زیاتېدلو سره هارټ اټیک والے چانس هم زیاتېږي. ذهني مسلې هم جوړېږي ګردې فیل کېږي ډېرې مسلې جوړېږي. بل چې دی فاسفورک اسید هم د بوتلو کې استعمالېږي تیزاب یو قسم هغه چې دی بون مسلې هډوکو مسلې جوړوي. هډوکي انسان کمزوري کوي او اوسټیوپوروسس بیماري ده هډوکي پکې سوري وري کېږي هډوکو کمزوري دغه مسلې هم پکې جوړېدی شي. دې د وجې نه که دا دومره مسلې دي د دې سره هم ته بوتل څکې ورځ کې یو نه دوه درې څکې نو ډېرو بیماریو چانس درکې شته. خاص کر راتلونکي وخت کې شوګر چانس درته شته او شوګر ته مدر اف ډزیز هم وایي. تاسو به ځینې خلک کتلي یا پکې بیل ګویکا ګولۍ کمینال ای او ډي او دا ګولۍ اچوي دا خو په خپله ځان خپله هلاکت ته ور اچوي او قرآن کې الله وایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه په خپل لاس باندې ځان هلاکت ته مه غورځوئ. بس